بسم الله الرحمن الرحیم. زه مثال نسیم په دا مهال زه موجود یم شملایي کې. څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې تېره شوې شپه 12 بجې په شملایي کې کوم دا مارکیټ دی په دې کې انتهایي افسوسناکه واقعه چې دغه مخې ته راغله تر سهاره پورې، خو چونکې د سوشل میډیا دور دی پته نه لګېده او دا ویل کېدله چې شاید دا د بجلۍ د شارټ د وجې نه دا واقعه چې دغه مخې ته به راغلي. خو دې ځای ته چې موږ کله رالو او کوم دریځې حالات په موقع وکتله نو د هغې نه څه ځای نه هم دا پته نه لګي چې دا د بجلۍ د شارټ سرکټ د وجې نه دا واقعه مخې ته راغله. بالکل دا یو د تخریبکارۍ کوشش کاري د تخریبکارۍ یو غټه منصوبه چې ده هغه ترسره شوې ده. مقامي خلکو سره چې کله زموږ خبرې اترې وشوې نو د هغې په مطابق چې په دغه وخت کې بجلي هم نه وه او بل اړخ ته چې خلک وکله دا اور اپنی مدد آپ په تحت مړو نو په دغه وخت کې چې کوم لاینونه راغلي هغه لاینونه چې دي هغه هم د کلي نه کټ شي. نو یقیني طور باندې کې چې دې خبرو ته کله بنده ګوري نو دې کې 100% دا خبره مخې ته راځي چې دا د بجلۍ د شارټ سرکټ د وجې نه دا اور نه دی لګېدلی بلکې دا د تخریبکارۍ یو سوچه سمجه منصوبه وه او چې هغې ته یې عملي جامه بېګا د شپې اغوستلو شوې ده. په دغه عقله باندې کې زه تاسو لږ تفصیل دا راکړم چې په دې کې 6 ګاډي چې دي هغه سوځېدلي او د 10 د پاسه دوکانونه چې دي هغه په دې کې سوځېدلي او دغه شان دې کې که موږ ټوټل تخمینه اندازه تاسو ته وښیو د کروړو روپو نقصان چې دی هغه شی دی. ویل کېږي داسې چې کوم هغه خلک دی متاثره خلک دی دې ځای کې چې چا ګاډي ورډول ګودامونه او ګیرج چې وي نو هغو په دې ګاډو باندې کې به خپله مزدوري ځان له کوله. بیا دغه شان دی کې پکې دې ځای کې نور دوکانونه د کریانه هم او د کراکرۍ دوکانونه چې هغه هم سوځېدلي، بیا او درزیان چې دي د هغو 9-10 مشینان چې دي هغه په دې کې سوځېدلي. یو د افسوس او د درد نه ډکه دا یو واقعه چې د هغه مخې ته راغله. نو په دې وخت کې د بډګرام خلکو ته خصوصا او نور چې زما اواز څوک پښتانه وروڼه او مسلمانان اوري د هغې ته دا خواست دی چې شملایي هم بیکورډ ایریا ده، ډېر لرې د غرب په سیمه کې آباد ځای دی او دې ځای کې د خلکو چې کوم فاینانشلي دغه مالی پوزیشن دغه هم چې دی په دې عقله باندې کې کمزورې دی او موجوده چې کوم حالات دي د ملک هغه ستاسو ټول د مخې دي. نو په داسې وخت کې د چا نه دغه د روزګار او دغه د معیشت ذریعه چې ده هغه اخیستل نو یقیني طور باندې کې دا ډېره غټه د دغې خبره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ منصف خان. منصف خان دا راته ووایه ستا ګاډي هم په دې کې؟ جی دې کې زما ګاډی هم دی. نو تا څو وخت نه دا ګاډی ورته و؟ دا تقریبا 2 میاشتې نه ما دلته 2-3 میاشتې نه دی واده. ستا چا سره یا داسې اختلاف یا داسې نشته جی هېڅ قسم اختلاف نشته ما سره. نو د پولیس چې کومه کردار تر اوسه پورې راغلی د هغې نه ته مطمئن یې که نه؟ هغې نه خو مطمئن یو کوشش کوي هغه بیا خپل کوشش کوي خو اوسه پورې لا مجرم ټیسټ کړی نه دی؟ نه ده ټیسټ کړی. په دې نتیجو هم نه دي رسېدلي چې دا تخریبکاري ده یا قدرتي؟ نه دي رسېدلي لا جی دې خبرې ته. ستا یو ګاډی سوځېدلی جی قیمت یې څو؟ 5 لک یو اغستې ما غرض 5 لک باندې اغستې. موږ دلته شورونه نیکه نه واخله تر اخره ټول اوسه پورې چا سره اوسه پورې اختلافات نه دي راغلي، نه د موږ چا سره جنګ دی نه اختلافات دي نه چا سره خبرې شوي دي. دا واقع چې راغل د شپې دا اچانک راغل ده اور دا سوچه سمجھے سازش په تحت دا کړ د خلکو نه د هغو روزګار د هغو ګاډي سوځول دا ټول هغو د سازش په تحت کړ دی اور دا دې لپاره کړ دی چې څه طریقې سره د علاقې امن ختم شي. ته څه غوښتنه کوې د آی جي نه د پولیس د کردار نه مطمئن یې که نه؟ الله اوسه پورې تاسو ته پته نه لګي. زه مطالبه خو بیا هم کوم چې ډي پي او صاحب ډي سي صاحب شي دغسې آی جي شي دا ټول دې باندې شفاف انکوایري وکړي او تحقیق وکړي چې دلته دا څوک دي چې دا دلته فساد جوړول غواړي دلته علاقې امن خرابول غواړي دې باندې دې واضحه اور تحقیقات صاف شفاف تحقیقات وکړي چې دا خلک سامړه راشي اور هغې له داسې سخته سزا راکړي چې آینده لپاره هغه دغسې کارونه نه باز راشي. بیګانه وخت له اوسه پورې زه وینم ټول ستاسو د کلي خلک ستاسو مشران ټول چې دي هغه په یو ضد کې دي تکلیف کې دي. نو د مقامي انتظامیه د اړخه یا د مقامي چې زموږ کوم پولیس دغه د هغې د طرف نه اوسه پورې دلته څوک راغلي دادرسۍ دپاره راغلي تسلي راکړې ده یا یې تاسو له داسې اطمینان راکړی دی چې موږ کار کوو لګیا یو؟
مطمئن یې که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اوسه پورې خو سچو تانه شملای چې کوم دی بیګا هم راغلی و او سار هم راغلی دی. اوس موږ ته خبر ذرایع نه پته لګېدل د ډي پي او صاحب راځي که نه او لا رسېدلې نه ده. نو جي موږ د انتظامیه نه آی جي نه او پوره د ضلع انتظامیه نه پوره د کې پي کې کابینټ نه دا سوال کوو جي او تاسو لپاره خاص کار چې کوم دی که نه تاسو د دې ته راغلی ستاسو شکریه هم ادا کوو. دې کې چې کوم خلکو چې کوم د ذریعه معاش تباه شوی دی داسې خلک دي چې دا سړی و د دې ذریعه معاش یو ګاډی و هغسې بل د هغو ذریعه معاش دا ګاډی و دا نور کسان دي خان محمد یا بل دوه درې کسان دي هغه دې کې موجود نشتي هغه غریبانانو ذریعه معاش لکه د هغو چوله به په دې باندې چلېدله او د هغو د کچن ذریعه دغه ګاډی و د هغو روزګار ختم شوی دی. دې کې دا درزیانو غریبانان چې 7 لاک د هغو ماشینانو هغې نه علاوه چې کوم د کابلیانو غریبانان ټول ورځ پیټه ګرځي او راځي چې کوم د ماښامه دلته د کراکري سټور د هغې سټور کم از کم 15-20 لاک روپو مال و. نو زما خپل طرف نه خاص کر تاسو ته یا د بډګرام کې چې کوم ډونر حضرات دي فیاض جمال یا فرد تقدیر نور داسې خلک شته هغو ته زموږ دا ریکوست دی او تاسو ته چې تاسو د دې ډونیشن وکړئ تاسو ځان سکې چې کوم دی باقاعده پوره بډګرام کې د دې باره کې یو مهم وچلوئ او دا پوره دې لپاره یو شی جوړ کړئ یونټ جوړ کړئ او چې دوی لپاره چې د دوی امداد وشي چې د دوی دا ذریعه معاش بیا دوباره وچلیږي. زمونږ یو ګاډی نه زمونږ 3 ګاډي تللي پکې زمونږ یو ډاټسن دی 2 زمونږ کیریان دي. دا به تاسو کور له ساتلو که نه مزدوري دا ګاډي موږ د مزدورۍ لپاره ساتلو دې باندې موږ مزدوري کوله دې باندې دغه 100 روپۍ کماولې او د خپل د بچو مطلب گزاره په دغه ګاډو باندې زمونږ چلېده. بله دا ده چې زمونږ د چا سره نه دشمني ده او نه چا سره زمونږ زیاتې دي او نه چا سره زمونږ هېڅ مسله نشته خو د شپې دا کسان راغلي دي او زمونږ دغه ګاډي دغه ځای ته اور لګول دی دې کې زمونږ ګاډي سوي دي پکې. ټیلر ماسټر دی؟ جی بالکل زم ټیلر ماسټر مشرورم زما ټیلر ماسټر دی. څو ماشینانو ما سره 6 ماشینانو یو د بټنو والا 7 ماشینانو ټوله دې کې زمونږ بکرومو هر څه مټیریلو لکه تقریبا 12 लाख روپو نقصان زمونږ شوی دی. دې کې هر څه سوځېدلي هېڅ شی نه دی بچ هسې ټایم چې مونږ رالو هر څه اور اغستی او لکه بیخي ختم شوي دي. نو بس زمونږ مطالبه ده دغه ده دې کې 1.5 लाख روپۍ زمونږ پکې نغدي هم پرتي وو سودا دپاره نو هغه هم پکې سوځېدلي. بیا چې مونږ رالو بیا هېڅ نو زمونږ دغه مطالبه ده هېڅ چا سره زمونږ دښمني یا څه دغه نشته دی. دا وخت ما سره موجود دی د افغانستان سیمې سره تعلق ساتي شیر محمد بھائی. شیر محمد بھائی څو وخت نه په شملۍ کې او څه کار کوي؟ دلته تقریبا دا 22 کلونه کېږي دې شملۍ کې او دغه سټیل وکړي دا جونیور سیټونه دغه سیټونه هر څه دا بېګا څه واقعه پېښه راغله؟ ته کوم ځای کې تقریبا زه په خپله دغلته موجود وم هغه کې وده وایي وده یو ټیم کس اواز وکړه اور لګېدل هغه چې موږ پاس دوکانونو ته اور لګېدلی و ډېر زیات. دې کې زموږ خپل 3 دوکانونه سوځېدلي دي لکه ډېر 3 دوکانو کې تقریبا داسې کم تر کم 30-32 لک روپو سامان زموږ پکې منځ نه تل صفا نو ډېره غټه تاسو لپاره غټ نقصان دي شوی دی. بس غټ نقصان خو شوی دی اوس دلته هم لکه داسې څوک نشته چې هغه اوس راشي موږ سره وایي لکه مثال دا نقصان موږ تاسو سره ځان سره یا شریک کړو یا هغه کړو دا شی دلته نشته. الله دې خیر کړي. موږ اپیل کوو څنګه چې تاسو ته ما ووایي هم چې دې کې پکې داسې خلک سفر شوی دی متاثره شوی دی چې هغه انتهایي غریب خلک دی. دا شیر محمد بھائی دا زنده مثال دی د افغانستان نه راغلی دی دې کې محنت مزدوري کوي 22 کالونه دی په شملۍ کې دلته دی دره 3 دوکانونه سوځېدلي او دې د هغې مالیت ښیي د کراکرۍ دوکانونه دي نو هغه د هغې د خپل سامان دغه ښیي چې هغې کې پکې د 32 लाख روپو دومره سامان په هغې کې و نو هغه ټول چې دی بېګا جوړه شوی دی. نو دغه شان دا نور وروڼه چې زموږ دي د هغو ګاډي چې په هغې باندې کې هغو خپل د کور چوله چې د هغه یې بلوله جات کولای روزګار ګټه نو هر څه چې دي هغه تللي نو دې وخت کې که مثال په طور په دومره غټه سانحه شي دا دومره غټه واقعه راغله که په دې وخت کې دې خلکو سره موږ لږه ډېر تعاون وکړو خپل دې اندینه نو زما دا یقین دی چې الله رب العزت به درو کافي مدد دې سره وکړي زموږ د لاسونو نه به دو سره کافي تعاون وشي. د هغې دپاره موږ دا چونکې ډېر زیات خلک دلته مشران هم د کلي راغلي موږ یو ترتیب جوړو په شریکه د خلکو نه یو نمبر یا د اکاونټ نمبر هغه به اخلو د چې کوم نمبر موږ راکړو هغه به تاسو خلکو سره شیر کوو او هغه ستاسو کوم امانت وي انشاءالله العزیز په
خلاصونو به دغه امانت دی خلکو ته راځي آن د کیمرا چې څه تاسو راکړه هغه به دې ته راځي او نمبر به موږ راکوو په هغه نمبر باندې کې به تاسو دوی سره تعاون چې دی هغه کولی شئ یقیني طور باندې کې چې انتهایي افسوسناکه واقعه ده او ډېره غټه واقعه ده او ډېرې نقصان چې دی دغې ازاله چې دا ممکن نه ده خو که موږ خلک چې کوم زموږ په سعودي کې دی هغه خلکو ته سپیشل اپیل کوم فارن کې دي نور چې کوم ملکونو کې دي یا صاحب حیثیت خلک دی هغه خلکو ته دا اپیل دی چې په دې وخت کې لږ ډېر د همت نه کار واخلئ او د دې خلکو سره مالي معاونت چې دی خامخا وکړئ. شکریه.